خجی بسم الله الرحمن الرحیم مخکی منصوبات شروع منصوباتو کې مفعول مطلق ویل شوی دویم مفعول به بیا مفعول به کې دا مسله روانه وه چې بعضې وخت کې مفعول به ذکر وي او د دې مخ کې فعل حذف شوی وي فعل حذف شوی وي نو په هغې کې وجوبي ځای نه وجوبي نو په هغې کې وجوبي ځایونو کې قیاسي ځایونه نو په قیاسیو کې اول ویلی شي څه تحذير ویل شو او دویم پکې ما ازمر عامله على شریطة التفسیر او دریم نمبر پکې منادا دې سبق ته پورا متوجه شه اول با په مثالونو باندې تاسو پویوم نو په دې به پوه شئ په مثال باندې به تاسو پویوم نو بیا به بره چې څه لیکلی شوي دي په هغې به تاسو پوهېږئ که همداسې پرې نه پوهېږئ یو دا مثال دی زیدن ضربته بل زیدن مررت به او بل زیدن ضربت غلامه دا درې مثالونه دغه شو او څلورم دا مثال دی اول مثال ته ګورئ الله اکبر په اول مثال کې یو د زیدن او بل د ضربته په دې ځان پوهیږئ دا دواړه جدا جدا جملې دي زیدن مستقله جمله ده ضربته مستقله جمله ده څنګه به جوړه ضربته دا خو فعل فاعل مفعول به شو ضربته ته متوجه لکه ضربته فعل فاعل هو مفعول به دا مستقله جمله ده باقی زیدن ده زیدن مفعول به واقع شوی دی د دې فعل او فاعل حذف شوی دی فعل حذف شوی دی همغه مسله تی جوړه شوه چې مفعول به به موجود وي او مخکې به فعل حذف شوی نو زمونږ مثال په دې کې زیدن دی زیدن راغلی نو د زیدن نه فعل حذف شوی دی ضربتو تی حذف شوی دی نو څنګه بشي عبارت ضربتو زیدن ضربته دواړه یوه معنی ده ضربتو زیدن زید می والی دی او ضربته ما وهلی دی غا اغا بس ضمیر مسئله پکې ده ما وهلی دی زید ما وهلی دی اغا دا دواړه جملې دلته راغلې خو دا دویمه جمله چې دی راوړې ده دا د دې جملې تفسیر دی د دې مخکنۍ جملې تفسیر وضاحت دی دې باندې پوه شئ دو جملې راغلې خو په دې دویمه جمله کې هو ضمیر راغلی دی او مخکې جمله کې زیدن صفا اسم ظاهر راغلی دی زمونږ چې مسله ده نو هغه دې زیدن سره ده چې زیدن منصوب دی او د دې فعل حذف شوی دی او د هغې فعل تفسیر وروستو راغلی دی صفای ویلی دی ضربتو کوتا د ضربتو په ځای باندې بل فعل متعدی لگے مثلا اکرمتو لگے
نو کو دې ځای کې ته لیکې زیدن اکرمته نو مخکې به هم اکرمتو راوباسي تا ته دا رستنی اکرمته فعل دا خبره ښایي چې مخکې هم دا فعل هلته حذف شوی دی ځکه چې دې تفسیر د هغې کړی دی دې خبره باندې تاسو پوه شوئ پوره ورته متوجه کېنئ دا ښه مشکل سبق دی خو انشاءالله فایده به درته وي او که اوس فایده ونه شوی نو آینده به تاسو ته فایده ورسي بیا به یې ګورئ چې کله مدرسین شئ او یو اوس چې څوک مدرسین د هغې دپاره هم دا ډېره فایده کوي دې باندې تاسو پوه شوئ چې په دې جمله پوه شوئ نو اوس دغه ته راځو دې مسئلې ته راځو چې په دې کې څه دي د دې ته به موږ وایو د زیدن ته ما ازمر عامله علی شریطة التفسیر د دې معنی دا ده چې د دې مخکنی عامل د دې عامل چې فعل دی هغه حذف شوی دی په دې شرط حذف شوی دی چې وروسته تفسیر راغلی دی داسې نه وروسته به د هغې وضاحت راځي کو نه ته وضاحت د دې نه راولې تش زیدن وې نو هم بیا کار نه کېږي بیا ومه کار نه کېږي تا ته بیا دا نه ښیي چې ضربتو دلته دغه شوی دی حذف شوی دی پته نه لګي چې اکرمتو حذف شوی دی کوم څه حذف شوي دي نو دا رستنی فعله دا د مخکې حذف شوي فعل وضاحت کوي تشریح یې کوي دې باندې پوه شئ تفسیر ولا کوي وضاحت دې زیدن ته به مونږ دا ما ازمر عامله علی شریطة التفسیر ووایو زیدن مفعول به دی د دې مفعول به دا داسې اسم دی دا زیدن چې د دې نه وروستو فعل راغلی دی ضربتو متوجه شه لکه ګورې د دې نه وروستو څه راغلی دی فعل کو تاسو متوجه دا ځای به مان حل شي او کو تاسو ګورې توجه نه کوئ بیا نه حلیږي د دې اسم نه وروستو فعل راغلی دی دا داسې فعل دی چې دې زیدن مفعول به ته ضرورت نشته زیدن ته ضرورت نشته چې دا ګنې ضربتو ورته وایي چې زه فعل فاعل یم او ته زما مفعول شه خیر دی کو مخکې راغلی یې خیر دی کو مخکې ګوره یو داسې چې زیدن ضربتو موږ به دا ووایو چې او بالکل د ضربتو دپاره مفعول زیدن مفعول راغلی دی خو مخکې شوی دی دې ځای کې داسې نشو ویلی دا ضربتو دا د دې زیدن نه بالکل مستغنی دی خجی خبره دې ځای روانه وه چې دې ځای کې ضربتو دا فعل د دې مخکني اسم نه مستغنی دی بې پروا دی وروره تا ته مې ضرورت نشته دی ولې زما ضرورت فاعل ته دی ضربتو یو زما ضرورت مفعول ته دی ما سره ضمیر شته دی که نه مفعولو هو را سره شته که نه خو دا ضمیر چا ته راجع دی هماغې زید ته مخکني دې جمله کې چې دا زید دی همدغې ته راجع دی دغه تراجع ده خو ورته وی چې تا ته مې ضرورت نشته او ستا بالکل ځکه چې ستا په ضمیر باندې زه لګیا یم لکه هغې باندې مې کار کېږي په هغې کې زه مشغول یم نو موږ به داسې ووایو ګوره ورته بس بره کو چیرې د دې ضربتو نه بیا موږ دا هو ضمیر چې کوم مخکې اسم ته راجع دی د زید ته کو دا هو ته لرې کو نو سم دس ضربتو راځي او په زید باندې حمله کوي چې ته زما مفعول یې ډارک ورته وي خو دا ضربتو مونږ مصروفه کړی دی چې دا لکه مثال په طور باندې زمری دی او تا سره یو چیلی در سره ده ته ورته چیلی وغورځې او ته تې خپې وباسې نو دې زیدن دې له ضمیر ورکه چې زه ته دې باندې کار کوه دا ستا مفعول صحیح دی خو کو کلم د دې ضربتو نه دا ضمیر کم ضمیر چې مخکې زید ته راجع دی اسم ته دا ما ازمر عامله اسم ته نو هغې له به بیا څه ورکوي
نسب به وله ورکوي هغې ته به وایي چې ته زما مفعول یې لکه د ضربته نه موږ جوړ کړو ضربتو نو جمله به څنګه شي زیدن ضربتو نو بس یوه جمله شوله زیدن مفعول به شه او ضربتو فعل فاعل شه جمله یوه شوله مفعول به مخکې راغلی دی او کنا موږ داسې ووایو زیدن ضربته نو دو جملې شولې دو جملې ځکه چې دا رستنۍ جمله دا خو پوره شو که نه فعل فاعل مفعول نو مخکې زیدن پاتې شه او زیدن مفعول به د مفعول به دپاره به خامخا ته مخکې فعل راوباسې اوس فعل وله څنګه راوباسو اکرمتو وله راوباسو چې عزت ما کړی دی د زید نه دای تفسیر دی نو دا فعل به ته هلته هم راوباسې دې باندې تاسو پوه شوئ ښه صحیح اوس بره ګورئ ښه همغه لینونو باندې راځم بره تاسو خیال ورته کوئ اوس زیدن ته ګوره دلته مې یوه ګوته ایښې ده او بره دې خوا ګوره زیدن دا هر هغه اسم دی چې وروستو د دې نه فعل وي فعل تشته کو نشته بره هم ګوره لاندې هم ګوره فعل وي چې دا فعل د دې نه اعراض کوي دا فعل د دې اسم نه اعراض کوي چې ته زما مفعول نه یې د څه وجې نه د دې اسم د ضمیر په وجه د دې اسم ته چې کوم ضمیر راځي دی د دې په وجه باندې د دې مخکني اسم نه اعراض کوي او اعراض څنګه دی پوهېږې اعراض په کوم شکل دی کو چیرې دا ضمیر د دې اسم دا ضمیر ته لرې شو نو سمدس په هغې حمله کوي په داسې طریقه چې کو دا فعل دغه اسم ته متوجه شي دې اسم ته متوجه شي په کومه طریقه متوجه کېږي چې دا خپل ضمیر ته لرې کې که نه متوجه شي نو نسب به ورکړي خبره باندې پوه شوي ګوره زیدن ضربته زیدن ضربته زیدن ما ازمر عامله علی شریدة التفسیر د دې فعل حذف شوی دی دغه دی دا تفسیر راغلی دی نو دا داسې اسم دی چې د دې نه وروسته فعل دی او دا فعل مصروف دی په داسې څیز باندې دا فعل مصروف دی د دې زید دا فعل د دې زید نه د دې اسم نه مشغول دی هغې نه اعراض کړی دی په وجه د ضمیر د هغې اسم کو چیرې دا ضمیر ته لرې شي د دغې اسمه نو مخکې په اسم باندې ورځي او په اسم باندې اسم کې عمل کوي ورته وایي چې ته زما اوس مفعول به خبره باندې پوه شوئ ښه صحیح ته به پوه شوی نه اوس رالی دا یوه مسله شوله دا یو لین ختم شو په دې کې اصل کې قسمونه دي په دې کې اصل کې قسمونه دي نو دی چې عبارت کم لیکلی دی نو د هغې نه دا قسمونه جوړول دا بیا مشکل دي چې دا په کومه طریقه جوړېږي نو دا تاسو ته ما ظاهري پوره نقشه درکړه آینده دپاره استادان سه مدرسین شه نو دا نقشه ولګورئ چې په دې نقشه باندې کار شوی دی دویم دلته اوس راشه دې ته اوس لږ خیال کوئ ښه دې دواړو کې نور هم پیچیدګۍ نشته دې مثال ته راشه زیدن مررت به زیدن مررت به عمده زید دی دا جدا جمله ده زیدن دا جدا جمله ده مررت به جدا جمله ده دا جمله فعلیه ده ورستم جمله فعلیه ده ما ازمر عامله على شریطة التفسیر دا زید ده دا څه ده زید ده زید راله اوس دا مررت به دی جمله وضاحت کړی دی چې مخکې د دې نه فعل حذف شوی دی د دې نه مخکې څه حذف شوی دی فعل کم فعل حذف شوی دی مخکې خو تاسو وی چې داسې فعل چې کم دلته ذکر شوی دی یعنی مررتو دلته حذف شوی دی همغه شانزو
مررتو حذف شوی دی خو خیال کوئ ښه مررتو حذف شوی نه دی اصل کې خو به هر حال هغې لین باندې بلل شو چې مخکې دا وضاحت شه که نه دا تفسیر راغلی دی نو دا فعل مخکې حذف کا مررتو حذف کا ښه هلته مونږ مررتو کېښوده مونږ دلته څه کېښوده مررتو خیال کوئ ښه اے مررتو دا مررتو بیهی دا هی ضمیر خو دې زید ته راجع دی نو چې دا بعد مررتو سره دلته ولیکو یا نه دا خبره پکې ده دو مثاله به ورکو دلته به دو مثاله ورکو یو به مررتو کو یو به مررتو بی بشي یعنی دا مررتو بیهی چې دی دا مررتو بیهی چې موږ مخکې راوړو نو تش مررتو راوړو کو مررتو بی راوړو دا هی خو ضمیر دی دا خو دې زید ته راجع دی یو قسم مفعول ورته ووایه دا خو په ځای پروت دی خو چې مخکې مونږ دا مررتو راوړو نو مررتو راوړو کو مررتو بی راوړو دواړه ته لیکم یو مثال کې مررتو لیکم ښه چې مررتو شي نو د ورپسې به زیدن لیکم که نه مررتو زیدن او په دې بل شکل باندې به لیکم مررتو بزیدین بزیدن ته دغه پې رالی که نه حروف جاره پې راله نو الفاظ به څنګه شي یو شکل باندې مررتو زیدن مررتو بیهی داسې به شي او په بل شکل باندې مررتو بزیدین مررتو بیهی داسې به شي نو اوس ګورو چې آیا دا الفاظ خو موږ مخکې کېښودل دلته صحیح دي کو غلط دي دا دواړه غلط دي دواړه چې موږ مخکې راوړو نو موږ راوړی نه شو ولې مررتو فعل فاعل دی دا فعل لازمی دی دا څه شی دی فعل لازمی دی مفعول به نه غواړي دلته وغوښتله نو شی وران شو دا په دې وجه غلط دی تاسو ته مخکې ما وویل چې ګوره دا جمله دا فعل به تاسو مخکې راوړی مونږ راوړو خو مونږ په دوو شکلونه راوړو دا مررتو بیم یو ځای کې کېښودو او بل مررتوم خو دا زیدن خو دا همغه زیدن دی که نه او دا زیدین چې کوم دی دا همغه زیدن دی خو با حرف جر پې داخل شوی دی ته پوه شوې اوس دې دواړو ترکیبونو ته ګورو چې دا صحیح دی کو غلط دی مونږ خو مخکې کېښودو چې اوس صحیح دی کو غلط دی نو دواړه غلط راځي دې ځای کې غلط ځکه دی چې مررتو فعل فاعل شو دا فعل لازمی دی او دلته زیدن مفعول غوښتی دی زیدن یې څه وغوښته مفعول دا ترکیب غلط شو مخکې ته موږ مررتو نشو کېښودی او مخکې خو موږ ویلو چې موږ بیا ږدو که نه ځکه چې دا تفسیر دی د مخکې فعل دپاره مخکې موږ ته فعل ښیي چې پلانی فعل مخکې حذف شوی دی او که مررتو بزیدین وایو نو بیا خو په کار دا ده چې زیدین دی مجرور راشي ځکه با پې داخله شوی دا او هلته منصوب دی نو بیا خو زمونږ شی دغه نه شو بیا خو مفعول به نه شو بیا خو مجرور شو جاری مجرور شو بیا نو موږ د دې خبرې مطلب دا چې موږ د دې زیدن نه مخکې مررتو نشو کېښودی مررتو نشو کېښودی ښه څه به کوو اوس راګیر شو نحوین دې راګیر شو که نه اوس دی دا وی چې دلته به داسې لفظ موږ مخکې کېدو چې هغه د مررتو معنی ورکي ګوره داسې کار کوي نحویانو دا ډېر چالاکه خلک دي دی وی موږ د مررتو په ځای باندې به داسې فعل کېدو چې د مررتو معنی ورکي معنی خو به صحیح شي خو اعتراض پې دا راځي چې صاحب دا خو اوس مررتو خو دغه دی دا فعل لازمي دی خو به ته متعدي نو هغې وایي زه به داسې فعل راوړم چې هغه به وي متعدي فعل به متعدي راوړم دا زید دا مررتو دا ترکیب ته جوړوي کنه فعل فاعل مفعول به ترکیب ته جوړوي نو وایي زه به فعل متعدي راوړم او د مررتو په معنی باندې به زه به دواړه کار یې وکړو دې ځای باندې تاسو پوه شوئ
معنی اوم د دې مررتو وي مررتو معنی زما تیرېدل وشو اوم د مررتو معنی به او فعل متعدی به دیتا بعضې ټکي داسي چې هغې ته مونږ الفاظ مترادفه وایو دا مترادف لفظ دی څه مطلب چې الفاظ په خپلو کې ټیک ده دا جاوستو چې دی جاوستو او مررتو الفاظ جدا جدا دي خو یره معنی یوه ده یو لازمي دی او بله متعدي دی دلته پیدا اعتراض راته که نه چې رورې دا خو تا خو متعدي دی دا فعل لازمي دی مخکې راوړم دا فعل دی راوړم مخکې خو لازمي دی متعدي پکار دی نو دا جواب دا وکړو چې موږ به داسې یو لفظ راوړو چې هغه به د دې مررتو مرادف وي یعنی کار به د دې کوي معنی به د دې ورکوي او الفاظ به بدل انداز باندې نو دې ته مناسب ویل کېږي مناسب د دې مررتو سره دا جاوستو مناسب دی خو داسې مناسب چې هغه مرادف دی یعنی الفاظ جدا دي خو معنی یوه ده نو کار وشو او دا مررتو به به په ځای پروتي نو مخکې دی داسې وکړو چې د دې نه مخکې دی لفظ راوړو جاوزتو فلما جاوزا قال لفتاه قرآن کریم کې چې راځي فلما جاوزا دغه موسی علیه السلام او ورسره چې کوم دغه و ده دغه شي ورسره و ده بل یوشع علیه السلام یوشع علیه السلام ورسره او فلما جاوزا کله چې هغې دغه خپل ځای نه تیر شو او مررتو معنی تیرېدل نو مررتو معنی هم تیرېدل او جاوزه معنی هم تیرېدل معنی یو شان شوه او جاوزه راوړو فعل متعدي راوړوله فعل متعدي راوړو نو الفاظ څنګه شو د زیدن نه مخکې کېدی جاوزت زیدن مررت به جاوزت زیدن ورتیر شم په زید باندې مررت به یعنی ورتیر شم په تفسیر یې وکړه خو مخکې فعل راوړو هغه فعل د دې فعل مناسب فعل دی او بیا په مناسب کې داسې مناسب دی چې الفاظ جدا جدا دي او معنی یوه ده دې ته وایي مرادف مترادف دې باندې پوه شوې اوس دې ته ګوره دا د بره نه اوس هر دغه دی خوا راولو دې زیدن ته ګوره دلته ګوره دا هر هغه اسم دی چې وروستو د دې نه فعل وي دا فعل تراله چې دا فعل د دې نه اعراض کوي دا فعل د دې زیدن نه اعراض کوي چې تا کې ما عمل نه دی کړی اعراض ته کوي د دې اسم د ضمیر په وجه د دې اسم د ضمیر په وجه دلته دې مررتو سره د دې اسم دا ضمیر دی د دې وجې نه پوهېږې د اسم ضمیر اوس د دغې وجې نه کو چیرې په داسې طریقه چې کو دا مناسب د فعل دا مناسب د فعل دلته الفاظو کې به خیال کوي ښه بعینه دغه یو ټکی دلته نه دغه کېږي په داسې طریقه چې مناسب د فعل د دې فعل مناسبه چې کو دا مناسب د فعل د دې فعل مناسب دغه اسم ته متوجه شي د دې فعل مررتو مناسب څه دی مناسب مرادف چې کوم یو دی جاوزتو دی جاوزتو کو دې زیدن ته متوجه شو ډایرکټ دا نشي متوجه کېدی ډایرکټ مررتو ته نشي متوجه کېدی ځکه دې کې دا نقصان راته نو د دې فعل مناسب چې دی هغه به ورته موږ متوجه کوو نو هغه ورته توجه واغسته مطلب دا دی کې دا ضمیر د دې نه ختم شو نو بیا به دا مررتو خو هغې له دغه نشي ورکولی نصب ورکولی نشي نو موږ به د دې فعل مناسب فعل به راوړو چې هغه ول دغه ورکی دا نسب ول ورکی متوجی شي نو نسب با ورکړي خو ال چې دا د مررتو نه دا دغه شکم دی به دا هی ضمیر ته لړه
دا تی ختم شه الا او کنا ختم شوی نه نو بیا خو مخکې زیدن ته څه ضرورت نشته دی هغه جدا جمله ده او دا جدا جمله صرف دې کې دا مسله وه چې دلته خپله فعل دا خپل چې کوم فعل دی دا چې چا تفسیر کړی دی دا چې موږ د دې زید د دې مفعول به نه مخکې راوړو نو دی کار نشي کولی بلکې د دې فعل یو مناسب فعل به هلته کېدو او مناسب داسې چې د سره ډېر نږدې تعلق چې الفاظي جدای او معنی یوی مرادفي ورسره نو هغه بیا کار کولی شي او دا به مونږ په خپل ځای باندې پرېږدو یوه معنی شوله پوه شوی پې پوه شوی لکه سبق کورې ښه ګران دی ښه ګران سبق دی ته پوه شوې ټوله مخکنۍ خبره را روانه ده خو موږ مخکې ویلو چې دا فعل به د دې نه مخکې موږ به مخکې ته دغه فعل ږدو خو دې ځای کې موږ دغه فعل نشو کېښودی ولې دغه فعل چې مخکې موږ کېدو نو په دې کې دا دواړو طریقو باندې نقصان راځي موږ به د دې فعل یو مناسب فعل کېدو او مناسب فعل څنګه چې هغه نږدې ورسره تعلقي مرادفي ورسره چې الفاظ صرف جدای او معنی د دې ورکی اوس ګوره معنی ته ګوره که نه جاوزتو زیدن کو دلته ته مثال په طور داسې مررتو کېده خو مررتو زیدن او مررتو به به شي که نه تېرېدل مې په زید وکړه او تېرېدل په هغه وشو دلته هم دی جاوزتو زیدن مررتو به تېر شم په زید باندې او تېر شم په هغې یو معنی ورکړه خبره باندې پوه شوې یا لکه ته پوه شوې الله دې پوه کا راشه اوس دلته دی آخري دغه لوسه دې ځای کې د ضربتو غلامه کې هم دغه مسله ده ضربتو غلامه کې هم دغه مسله ده څه مسله ده هم دغه مسله ده چې ته دا ضربتو لفظ دلته خو دې ته ګورې ښه زیدن دا جمله فعلیه ده د دې مخکې فعل حذف شوی دی صحیح شو او باقی ضربتو غلامه ده ضربتو فعل فاعل غلامه مضاف مضاف الیه دای مفعول به شو دې ځای کې دا مسله ده چې دې ځای کې موږ دا ضربتو غلامه دا خو تفسیر دی د مخکې فعل د پاره نو دا ضربتو به هلته راوړي ضربتو به هلته راوړي چې ضربتو هلته راوړي نو دې نه مکه نقصان جوړېږي کوم چې مخکې ورانی شوی دی ضربتو مخکې راوړی نشي ضربتو مخکې راوړی نشي پوه شئ ښه جي ای دا ضربتو غلامه اصل کې خدا هو خو راوړی نشو هو خو مستقل انداز باندې دی که نه نو ضربتو تش ضربتو د دې نه مخکې لګی ضربتو زیدن تش دا لګی کنا ضربتو غلامه دا ټول لګی خیال کوه د دې اسم نه چې ته بس مخکې دا فعل راوړې نو تش ضربتو به راوړې که نه ضربتو غلامه به راوړې هو خو راوړی نشي هو خو دلته خپل دغه دی دا مفعول دی که نه دا خو په ځای پروت خدا باقی دا فعل چې کوم دی دا به ضربتو مخکې تش راوړې که نه ضربتو غلامه به راوړې متوجه شخه دواړه لیکو دواړه صحیح نه جوړیږي ایزا ضربتو لیکم دا زیدن ما دلته براوخې جو دا خو هغه زیدن شه هغه مفعول به چې کوم زیدن دی ښه د دې نه مخکې مونږ لیکو دا ټکې مونږ لیکو ضربتو تش ضربتو لیکم ای دا اوس شو ضربتو دا یو شکل دویم شکل دا چې ضربتو نه لیکم ضربتو غلامه لیکم ضربتو غلامه ای دا خو زیدن و مغه زیدن دی که نه او دلته لیکم ضربتو غلامه خیال کوه دغه مې راوړو زیدین راځي که نه اوس دواړه مې دلته راوړلو اوس ګورم چې کم یو صحیح دی کم یو غلط دی خو کم یو صحیح خو صحیح به مخکې راوړو لیکن دواړه صحیح کېږي نه یعنې دا فعل کو موږ مخکې راوړو نو نشي کېدی دلته موږ راوړه که نه دلته موږ ولیکه ضربتو زیدن صحیح شو
زه دا خو جمله ښه صحیح برابره شوله فعل فاعل او فعل متعدي د څه مسله پکې شته نه نو څنګه به شي دا به شي ضربت زیدن ضربت غلامه به شي ټوله جمله څنګه شوه ضربت زیدن ضربت غلامه معنی څه ده ضربت زیدن ما اوه زید ضربت غلامه دا خو د هغې تفسیر دی که نه یعنی اومې وهه د هغه غلامه معنی ګډه وډه شوه هلته وی زید مې ووه او دلته وی لږ وضاحت کوم نو څه وضاحت دی غلام مې ولوه دا خو وضاحت نه شوه وضاحت خو دا ده چې ما اوه زید ما اوه زید او ما اوه هغه دا یې وضاحت دی دا خو وضاحت نشته تفسیر خو نه شوه ځکه جمله څنګه شوه دا ضربتو تش مونږ هلته ولګو نو څنګه به شي ضربتو زیدن ما اوه زیده او وروسته وی تفسیر دې ته کومه ضربتو غلامه غلام مې ولوو دا خو تفسیر نه شوه وروستنۍ جمله فعل چې کوم دی هغه به د هغې دپاره تفسیر راځي نو دا غلط شو معنی غلطه شوه نو ترکیب غلط شو نور ترکیب خو نحوي برابریږي لیکن معنی غلطه ده نو بس غلط شو دویم دا چې دا ضربتو د دې غلامه سره مونږه مخکې لګو نو څنګه به شي ضربت غلامه نو زیدن به زیدین شي دا زیدن څه شو زیدین نو چې زیدین شو نو مفعول به خو نه شو دا خو مضاف الیه شو هغې نه او خو موږ مفعول به دغه کړی چې دا مفعول به دی اوس ته څه جوړ شو مضاف الیه مجرور نو موږ خو منصوب واقع کوو نو موږ خو مفعول به لګي نه دواړه غلط شو دواړه غلط شو اوس به څه کوو بیا دی راګیر شه نحوي بیا راګیر شه خو نحوي له خو چل ورځي که نه بدله جوړو مې صبر وکوي وایي داسې به وکړمه چې د دې ضربتو په ځای به د ضربتو مخکې یو مناسب لفظ ولګومه مخکې به څه لفظ ولګومه مناسب لفظ لګوم کار کېږي که نه وي مناسب لفظ یې ولګو خو دا داسې مناسب دی چې مناسب به داسې لکه نسبت ورسره دی که نه لکه څنګه چې زیما او ما سره د زما د غلام خپل نسبت دی ما سره د غلامه نسبت شو نو دې ته به مونږه مناسب لازم ورته ووایو لازم څه به ورته ووایو لازم دا دواړه اصل کې یو څیز دی یو څیز دی خو میز کې پکې بیا فرق پکې شته دی دا غلام چې دی دا د دې تعلق دی د دې زید سره د دې تعلق دی د دې زید سره نسبت زید سره شته که نه اوس ګوره دې ځای کې ضربتو غلامه ضربتو دا اوس یې جوړو دا زیدن داسې اسم دی دا زیدنه داسې اسم دی چې د دې نه وروستو فعل راغلی دی فعل د دې وضاحت کړی دی فعل د ده مخکې فعله وضاحت کړی دی لیکن دا فعل کو چیرې دا فعل د دې زیدن نه اعراض کوي په زیدن کې عمل نه کوي د وجې د زیدن د ضمیر نه بلکې د مناسب د وجې نه دلته دا غلام چې کوم یو دی دا مناسب لازم دی د زید سره د چا سره د زید سره یعنی د زید سره چې د چا هغه نسبت دی که نه نو د هغې کې عمل کړی دی د هغې د وجې نه د مخکې اسم نه دی اعراض کوي په هغې کې وی عمل نه کوم د هغې په مناسب کې زه دلته عمل کوم نو مناسب غلام دی کو نه دی خبره باندې پوه شو اوس کو چیرې دا لرې شو دا مناسب لرې شو دا مناسب دی چې غلامه ټول لرې شو نو ډایرکټ دا ضربتو دی له نسب ورکوي او دا وایي چې دا زما دپاره څه شی دی مفعول به اوس داسې کوو چې دا ضربتو غلامه خو مخکې مونږه لګولی نه شو چې کوم فعل حذف شوی دی نو نه ضربتو غلامه لګولی شو غلط راځي او نه ضربتو تش لګولی شو غلط راځي ښه چې غلط راځي نو داسې به وکړو چې ښه جي مونږ به اوس داسې وکړو دې ته واپس لږ ریورس ورشئ
دا غلام چې کوم دی سب دی کې دا خبره پکې دی چې دا ضربتو دی عمل کړی دی په دې غلام کې او دا غلام چې کوم دی دا مناسب دی دغه سره د دې مخ کې د دې زید سره دا څه دی مناسب دی د دې زید په مناسب کې یې څه کړی دی عمل کړی دی خدا مناسب مو مخ کې وي چې دا لازم دی دا لازم نه دی تش مناسب خبره ده چې یاره دا د هغې څه دی مناسب دی د مخ کې اسم په مناسب کې یې عمل کړی دی دا لازم اوس ګورو چې دا لازم بدل ته وروستو راوړو ښه دا لازم ورته ولې ویلی کېږي داسې به وکړو چې دا فعل خو دلته موږ نشو لګولی نو د دې فعل یو مناسب لفظ به راوړو د دې فعل یو مناسب لفظ به راوړو او داسې مناسب لفظ چې هغه به د دې ضربتو د فعل سره لازم وي خدای غلام ته چې مونږ مناسب وي د دې مناسب مطلب دا چې لکه د دې زید سره د دې تعلق دی د دې دا تعلق ور سره دی ښه مناسب دغه مطلب ښه خبره باندې پوه شئ باقي دا مناسب او لازم چې کوم دی دا شیز خو به موږ دې اهانتو کې دغه کوو دا ثابتو دې خبره باندې تاسو پوه شئ دا مناسب لازم چې دی دا لکه څنګه چې دلته مناسب مترادفو دا جاوستو د مررتو د پاره مناسب وو او مرادف لفظ دی دک شان دلته اهانتو د دې ضربتو سره مناسب او لازم دی مناسب څنګه دی مناسب داسې لکه یو نسبت ورسره شته سی ورسره شته نسبت داسې نسبت څنګه ته مثال په طور یو سړی تا وهل او داغه اهانت کول نسبت خپلو کې دې دواړو شته دی کنه چې ووالی شي خو اهانت یې وشکنه لیکن دا اهانت بیا د والو سره دا اهانت لازمی دی دا چې یو سړی ووو نو اهانت یې وشو دا اهانت د دې سره لازمی دی د والو سره داسې کېږي نه چې ته یو سړی وموې او ته وې چې دا علما عزت وکړو نه دا اهانت دې سره څه دی لازم دی نو مناسب لازم شو څه شو لازم د دې دا فعل موږ نشو مخکې کولی مخکې راوړی نشو د دې فعل یو مناسب لفظ د دې سره چې مناسب وي او لازم وي ورسره نو هغه به راوړو نو موږ راوړو اهانتوم راوړو دې دلته به موږ اهانتو ولګو نو معنا به څه شي اهانتو زیدن ضربت غلامه اوس معنی برابر شوله دیږي کې دا ضربت زیدن ضربت غلامه کې معنی غلطی ده کنه دلته معنی برابر شوله معنی څه شو اهانت زیدن سپکواله مې وکړو د زید ضربت غلامه غلام مې ولو ګوره معنی برابر شو اوس معنی څه شو برابر شو زید مې سپک غلام مې ولو معنی برابر شوله سپوی شوی اوس مو خو به دماغ کار کوي خجی دا خبره په ځای باندې ختمه شوله خو دې ځای کې ګوره دې ځای کې به صرف خیال کوئ چې دلته پکې صرف یو ځای کې پکې مسله راځي هغې کې به شی بدلوئ تعریف دا زیدن چې دی هر هغه اسم دی چې وروستو د دې نه فعل وي فعل ته وروستو راغلی دی چې دا فعل د دې نه اعراض کوي د دې زیدن نه اعراض کوي د دې اسم د ضمیر په وجه دلته موږ وایو چې د اسم د متعلق د وجه نه د اسم د مناسب مطلب دا چې متعلق د دې غلام د دې زید سره دغه شته دی کو نشته دی زید مخکې زید سره تعلق شته دی کنه غلام دی کنه دلته دا ضربتو چې کوم دی مشغول دی په دغه په زید په ضمیر باندې نه بلکې د زید په متعلق باندې مشغول دی په داسې طریقه چې دا مناسب د فعل دا مناسب د فعل دغه اسم ته متوجی شي دا مناسب د فعل دا مناسب یاد متوجی شي نو نسب بوله ورکی خبره باندې پوه شوي دا دو شکلونه دا شروع دریم شکل د متوجی دا مسان دا او هغه یو دی خو هلته فعل دی دلته شبه فعل ورته موږ وایو اسم فاعل
د فعل په ځای باندې څه راغلی دی اسم فاعل راغلی دی ګوره زیدن انت ضاربه زیدن انت ضاربه دا مفعول به شو انت مبتدا شو او ضاربه ضاربو وهن کې دا زید وهن کې ته هو د دې زید انت ضاربه ته وهن کې یې ته وهن کې یې د زید ګوره دلته اوس خیال کوه دا مستقله جمله ده انت ضاربه ته د هغه وهن کې یې دلته زید رالی مفعول به دی د دې مخکې د دې نه مخکې دغه چې دی شبه فعل هغه حذف شوی دی د دې نه مخکې څه حذف شوی دی شبه فعل ته حذف شوی دی شبه فعل د دې نه حذف دی دی خوا ګوره دا داسې اسم دی دا داسې اسم دی چې د دې نه وروستو شبه فعل راغلی دی د دې نه وروستو شبه فعل راغلی دی دا شبه فعل داسې دی د دې نه وروستو شبه فعل دی چې دا شبه فعل د دې اسم نه ضاربو دا شبه فعل شو ضمیر پکې دی هغه فاعل شو او هو د دې دپاره مفعول دی خو خپلو کې دا مضاف الیه دي خپلو کې دا څه دي مضاف الیه دي مونږ به ترکیب دغه شان کوو شبه فعل ضمیر پکې دی هغه فاعل شو او هو چې دی دا مفعول به شو هو ضمیر راجع دی دې زید ته شبه فعل وي چې دا شبه فعل د دې اسم نه اعراض کوي د دې اسم نه اعراض کوي د اسم د ضمیر په وجه دی کې ضمیر دی دې کې کار کړی دی په داسې طریقه کو دا شبه فعل دغه اسم ته متوجه شي دا هو ته لري کې نو کو دا متوجه کیږي هغه ته زیدن ته متوجه کیږي هغه بیا څه ورکوي نصب ورله ورکوي نو د دې نه مخکې ضاربن د دې نه مخکې شبه فعل حذف شوی دی د دې نه مخکې څه حذف شوی دی شبه فعل دی حذف شوی دی او دا د هغې دپاره تفسیر شو خبره باندې پوه شي دغه ځای کې صرف د فعل مسله ده او دې ځای کې د شبه فعل مسله ده او په دې ځای کې هغه شته فعل دی له عمل نه ورکوي بلکې د فعل مناسب ولا عمل ورکوي او بیا په مناسب کې دوه قسمه دي داسې مناسبه چې الفاظ جداوي معنی وي او دی بلکې مناسب لازم به ورته ووایو خبره باندې پوه شوي دا واړوئ شاباس